حاجتمند اصلاحي مدلل کې ذکر دی چې په ټوله دنیا کې په یو غنټه کې تقریبا 26,000 کسان پیدا کیږي او 18,000 کسان وفات کیږي. نو گویا په شواروز کې په ټوله دنیا کې تقریبا 4.5 लाख کسان وفات کیږي. اوس اس پته نه لګي حاجتمندو چې د آینده 40 غنټو د پاره به د مړو کم فهرست تیارول شي. آیا په دې کې خودستانم نشته چې هیڅ پته نه لګي چې د کفن د پاره کومه کپڑا استعمالیږي؟ آیا هغه کپڑا خو بازار ته نه راغلی؟ هیڅ پته نه لګي چې د مرګ اسباب د کور ته رسیدلی وي. خو دې بیا هم د غفلت په خوب وده دي، د مرګ او آخرت نه غافل دي. کله چې د انسان په زړه کې د دنیا محبت داسې وردن نشي چې دی بیا جایز او ناجایز، حلال او حرام پروا نه کوي، اوږده اوږده امیدونه پیدا شي، په دې سره د مرګ، قبر، حشر، نشر، د آخرت ورځ، حساب کتاب نه غافل کیږي بیا. او د عمدې غفلت په دوران کې اکثر د بیا مرګ راشي چې بیا د افسوس او ندامت لاسونه هغه بیا وهي خو هیڅ فایده نه ورکوي. امام غزالی رحمه الله ذکر کړی چې حضرت عیسی علیه السلام د دنیا او هغه کس چې د آخرت نه غافل وي یو مثال پیش کړي چې یو سړی په ځنګل کې روان وي، د ولید چې شاته د پس یو زمری را روان دی، د تنه منډه کړه، زمریم د پس شاته منډه وهي. اخر دا چې ستړی شو مخه ته یو غټه کنده ولیده، د سوچ کو چې په دې کې به پناه واخلم، خو چې وې قتل نو په هغه کې لاندې یو لوی اژدها پرته وه. دی هم حیران شو چې شاته زمری مخه ته اژدها خطر دی. د دې کندې په غاړه باندې یو اونه ولیده، دی هغې ته ورخته. کله چې لاندې د اونې ویښته وکتل نو یو سپینه او توره مږې ولیده چې د اونې جرړې کټ کوي. د ده سره ډېره یره پیدا شوله چې که چېرته دغه توره او سپینه مږه د اونې جرړې کټ کړي او لاندې ولویږم د زمري او اژدها خوراک به جوړ شم. اچانک په اونه کې پاس د شاتو مچو په یو ګبین باندې نظر شو، دی هغې ته ورخته او د هغې نه د خوږو شاتو په حاصلولو او خوړلو کې مصروفه شو. د زمري یره، د اژدها یره او د دې جرړو کټ کېدو یره هغې د زړه نه ووتله، مکمل غافل شو. اخر دا چې دی سپینه تورې مږې د اونې دا جرړې کټ کړې او اچانک دا سړی راوغورځېده، لاندې زمري ونیوه، ویشلو او دې غټې کندې ته یې وروغورځو چې لاندې اژدها د هغې خولې ته ورغی. قدرمنو، همدغه شان د دې ځنګل نه مراد دا دنیا ده، د زمري نه مراد مرګ دی چې د پسې شاته را روان دی، دا غټه کند د قبر دی او په کند کې اژدها د انسان بد اعمال دي چې په قبر کې به د انسان د ټکونه ورکوي چې به او دا اونه دا د عمر دی او دا دوه مږې یوه توره او بله سپینه دا شپه او ورځ دی چې د شپې او ورځې په تېرېدو سره انسان عمر ختمیږي. او دا د شاتو مچو خوږ ګبین دا د دنیا هغه لذتونه د دنیا خواهشات دي. نو انسان چې کله د دنیا په لذتونو کې خوندونو کې مصروفه وي د ده نه مرګ، قبر، اژدهاګانې هر څه ترې نه هیر وي هیر. د شپه او ورځ په تېرېدلو سره اخر د عمر ختم شي او د عمدې غفلت په حالت کې د انسان ته مرګ راشي. عزتمندو، ځان له مخکې نه تیاری کول پکار دي. مرګ ځان ته یاد کو، مرګ